هی ماشاءالله ملګرو تاسو وکتل دا ویډیو کلیپ چې دی دا د هغې لیبرل انټیانو په مخ باندې یو مضبوطه څپېړه نه بلکې یو مضبوط سوک دی چې هغې هر وخت د زنانو په دې پرده او په دې لباس او په دې برقه باندې خبره کوي او وایي چې تر هغې پورې یوه زنانه ترقي نشي کولی هغه یو مقام ته نشي رسېدلی تر کومې پورې چې هغې ځان نه یي بربنډ کړی نن دې جینۍ ورته وروښودله چې زه به په هغه لباس کې یم کم لباس چې ماته دین اسلام او زما خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم را کړی دی او هغې کې به زه مقام حاصلوم لګیا به یم ماشاءالله څومره ښکلې لګي په هماغه درون لباس کې برقه په سر راځي او خپل پوزیشن چې دی دا اصولی د خپل پلار په لاس باندې نو دا د دین اسلام تعلیمات دي او دا د دین اسلام هغه درس دی چې هغه زنانو ته یې ورکړی دی دا یاد وساتئ اصل ګټه اصل ویکټري او جیت چې دی دا د دین اسلام په تعلیماتو کې دی دنیاوي هم اخروي هم مثالونه یې ستاسو مخې ته دي نو انټیانو ته وایم چې ځان بربنډول په دې کې هیڅ کامیابي نشته دی بلکې په دې کې تباهي ده ستا د دې دنیا هم او د هغې دنیا هم دلته به مخ تورنی اولته خو باسې مخ تورنی نو یو څوک که وغواړي کالج دې مو وایي یونیورسټي دې مو وایي هر څه دې وکړي خو دغسې په دغسې انداز کې چې ستا حیا لاړه نشي ستا عزت لاړ نشي ستا ناموس لاړ نشي مخکې ورځو کې د پنجاب د یونیورسټۍ چې هغه کوم تصویران لیک شوي و تاسو وکتل نو بیا دغسې حالات جوړیږي زه اکثر خلکو ته وایم کیله چې کله په خپل پوستکي کې وي نو مچ ورته نږدې نه ورځي همدغه کیله د پوستکي ته لرې که وکېږده دا میږي او دا مچان به بیا ډېر زیات راتاو وي نو انټیانو ته وایم کومه زنانه چې په لباس د پیغمبر کې ملبوسه وي او په برقه او په حیا کې وي هغې ته بیا نږدې څوک نشي ورتلی څوک جرت نشي کولی چې نږدې ورشي او کومه ښځه کومه انټي چې د ځان نه دا برقې مرقې لړې کړي او دې ته نعوذ بالله د جهالت نسبت وکړي دغه برقې او دغه لباس ته نو بیا ګورې د هغې نه مچان او میږیان ډېر زر راتاویږي او ډېر زر یې چې دی له منځه نه وړي نو زما په دې اشارو باندې به تاسو پوه شوي یې دغې جینۍ ته ډېر زیات مبارکباد پیش کوم د دې ټول خاندان ته الله دې نورې هم دغسې ترقیانې ورنصیب کړي او دغه درس د یوې دیني مدرسې درس دی دغه تعلیم د یوې دیني مدرسې تعلیم دی چې نن یې دغې مقام ته ورسوله نو ډېر زیات مبارکباد ورته پیش کوم په دغې کارنامه او په دغې عمل باندې چې د پښتو د دین اسلام سر د حیا نه اوچت کو د عزت نه اوچت کو په دې باندې د هغې د ټول خاندان زه ډېر مشکور یم او الله جل شانه دې په دې خپل ژوند کې ورته نورې هم دغسې ډېرې ترقیانې ورنصیب کړي الله دې دغسې لوړ مقامونه ورته نور هم وروښایي او په دې کې زمونږ د پښتنو چې کومه معاشره ده پښتنې چې کومې جینکۍ دي که هغه په کالج کې دي یونیورسټۍ کې دي سکول کې دي مدرسو کې دي په دې کې ورته یو ډېر لوی درس دی یو ډېر لوی سبق دی په دې کې که هغې لږ سوچ ورته وکړي نو تاسو سکول هم ووایئ تاسو مدرسه هم ووایئ تاسو کالج یونیورسټۍ ته هم لاړ شئ خو د خپل پلار نیکه تاریخ مه هېروئ د خپل پلار نیکه عزت د خپل ورونو عزت دا د خپل لاندې کوئ مه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښودلې شوي دین تعلیماتو باندې عمل کوئ په حیا کې اوسیږئ خپل ځانونه پټ وساتئ خپل ځانونه چې دي دا مه لوسوئ انشاءالله کامیابیانې به ستاسو مقدر وي او الله جل شانه به هم چېرته هم تاسو پاتې نه راولي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته